الشراب ومنون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. سورة نحل شروع باغی کی آیاتون مبارکہ ذکر شیو باغی کی باول آیات کی دعوه او زجر و سرهم او بیا د الله په توحید د الله په یووالي او په خالقیت باندې دلایل ذکر کېدل. سلور دلایل پنځه دلایل ذکر شي ول وس اتم نمبر آیت کې بل دلیل الله ذکر کوي چې ما تاسو ساروی او دا پیدا کړی دي والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا او پیدا کړی دي اسونه او خچر والحمیر او خرا لترکبوها د پاره دی چې باغ باندې سورلی وکي وزینتن او د پاره د ډول او د خيستوالي ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کړی الله تعالی هغه څه چې تاسو یې نه پیژنئ. دا بل دلیل ذکر الله وای ما تاسو د پاره دا ساروی پیدا کړی دي خر او اس او خچر. نو په دې دوه کې خو د علماو اتفاق ده چې دا ناجایز دي خوړل خر او خچر. چې کله غزوه خیبر وشو په هجرت په اووم کال باندې نبی علیہ السلام حکم وکړ بس د کورني خره دا حرام شول. یو هغه نیلګای دا د ځنګل هغه خر هغه زیبرا که زیړ هغه زیړ پټي پټي پکې هغه جایز دی بلکې دا کورني خرونه دا سری دا حرام دي. صحابه وایي چې کله غزوه خیبر وشو نبی علیہ السلام حکم وکړ بس ډګې ډګې کټپۍ پرتې وي هغه موږ واړولې او د اس په باره کې یو قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې دا ناجایز دي. د دین هغه دلیل نشي لترکبوها چې الله پاک د خوراک کوم څیزونه ذکر کړي و منها تاکلون باغبر آیت پنځم کې ذکر کړي دي. نو کدا د خوراک د پاره وینو الله پاک په الته ذکر کړو خو دلته ذکر کړل لترکبوها د پاره دي تاسو سورېږئ په دې باندې سورلی کوئ او وسره بیلوم ذکر کړی دا. نو معلومه شو چې په دې باندې کله کله سورلی دای. نو امام ابو حنیفه رحمه الله یو قول اول او بیا دویم قول هغه د امام شافعي رحمه الله غي ته رجوع وکړه چې او دا جایز دي خو دا تنزیهی دي ځکه چې دا اس چې دا اصل دغه د لپاره پیدا دی او خو دا د جهادونو او بدی کې استعمالېدل چې بری باندې اصلحې به خېجولې او د جهاد د لپاره به استعمالېدل. نو که چرته امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که د دې خوراک شروع شو نو بیا به موږ د قلت راشي په جهاد کې او په دې دغه کې. نو د دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمه الله دغه قول کړی دی او بلکې بیا یې جایز ګرځولی دي. ابن تیمیه رحمه الله هغه فتاوی کې لیکلي چې تورګي چې دا خلک د اسونه خوري دا خلک مضبوط دی او کلک دی. وز دا اسرائیل او دا خلک چې دی دوی څه خوري دوی دا خنزیران او دا سیزونه خوري زمونږ د عام چې لاړ چې دوی سره هم دغه شیزونه میزونه سږي مږي دي کوي. نو په دغه سیز چې دی دا بوزدلی نو دلی نو باغم سړی هم دله کوي او دغه شانتي هغه لیکلي باغ وخت کې د هندوستان او پاکستان او دا ټول خلک چې دا یو نو هغه ذکر کړي دي چې دا خلک د پارامي چرګان خوري. نو پارامي چرګې سه هغه ټپوسي نو زمونږ او تاسو هم سوي ټپوسانو په شان دي کمزوري ځکه وز د کورنۍ چرګ دی دغه د بریده بل دا هغه باسي چړقي کې کله به یو ګټ ځي او کله بل ګټ ځي او کورنۍ خو چوتیږي او لګي ځکه چې هغه جدا سیز دی او دغه دا جدا سیز دی. خیر خپل خبرې لرازو د دې لپاره لترکبوها چې تاسو په سورلی کوئ وزینه او زینت دی. نو د خلکو د پاره هم دا جایز دی. علماء ذکر کړی دي چې خلک خپل زیب و زینت هغه کوي او د شریعت مطابق دی کوي. دا نه چې شریعت
کم سیز اجازت ورکړی دی هغه نه کوي او چې کم سیز اجازت ورکړی حرام کړی دی هغه یې کوي لکه نن سبا زمونږ هلکان شول شریعت وی هلکه ویښته داسې واړه کوي برید واړه کوي ګیرې اوږدې کوي نو زموږ پکې ډیزاینونه شروع کړي هلکه زنانو ته حکم دی تاسو پرتوګونه ښه برابر جوړئ پنسي پټوئ نو هغو د هلکانو سټایلونه شروع کړل پخوا به هلکانو جنکو سټایل کې او تنګې پنسي به یې کولې اوس جنکو د هلکانو سټایلونه شروع کړل دومره اوږدې اوږدې پنسي کړي لکه 2 کسو سر نور هم راځي هلکه دومره پنسو د څه ضرورت دی ته خو زنانې خپل عورت خپل لباس پټ ساته او خپل خاوند د ځان ښایسته کوه دا د هغه لپاره ته جایز د بل د ځان ولې ښایسته کوي او حدیث کې راځي چې کومه زنانه د کور نه د بغیر د خاوند د اجازه ته وځي په دې باندې الله پاک د طرف نه لعنت ورېږي تر څو پورې چې دا واپس خپل کور ته هغه نه راغلی انشاءالله چې د بل ځای بحث کوو بیا په زینت باندې نو په دې کې پکار دی خپل شریعت مطابق خلک خپل زیب و زینت هغه جوړی چې وسی یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ولیدو هغه ډیر په بد حالو تپوس دي وګستا څومره مال لاغې دومره ګړي دومره غلامان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل پتا باندې خو اثر نه ښکاري د خپل مال نو باندې سړی به ښه مالدار به خو وس به کېږي او لکه مړه جدا چل مال خوند نه راګي الله د مال درکړه بزاني ولګوا بس او ښکلی ځان لپاره د مرګ لپاره تیاری کړه ښکلی کفن د ځان له واخله هغه تیار کړي نو موږ د دنیا لپاره منډې وخو د آخرت لپاره کفن دی په کور کې نوم واغستو جو اول خو به د ښځې دښمني بیا به د بچو دښمني وي چې په کور کې د ښځې یېرېږي ماشومان تېرېږي او د کفن ذکرونه کوي دته ګوره خو دا هوښیار خلک چې که نه اکثر ځان له کفن واخلي حاجي له او دغه له یې ورکړي عمرې والا وایي دا ویسه اول دی په زمزم اوبو باندې ښکلی وینځه بیا به یې راوړي هلکه دا ما له کفن پیسې دي دا زما کفن دی دا زما دغه دي زمونږ سره خو کفن دی په کور کې نوم واغستو چې ځان یې د شر وکړ یو کټ ځای دی چې هغه دې په کور کې نشته یوې چې زخته یې خوار کا موږ د په ژوند زموږ د ځان دغه کې او زموږ بخاریو کې خو دا دغه دی چې کله څوک مړ شي د هغه جامې نه لري هغه هم لري کې کمبل او بستر او ځکه وایي ماشومان کېږي او چې ټول عمر ولا ګټي چې ماشوم دی بیا نه هېرېږي پیسې دې غواړي ښځې له ورکوي جامه پیشن میشن لپاره ښیي خو چې غریب مړ شي جو بیا سودم کشیني وزینا ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کړی الله تعالی هغه چې تاسو نه پیژنئ نو دې ځای کې معرف القرآن کې هغه ذکر کړی دي چې په دې قرآن کې هر څه څیز دی نو تپوس ته وشو چې جاز او د دې په ذکر نشته الله پاک په دې آیت کې ذکر کړي پیدا کوي الله تعالی هغه چې تاسو نه پیژنئ د نن او یا اتیا کاله مخکې چې کوم خلک واغو جاز څه پېژنده موبایل څه پېژنده ټینګې څه پېژنده او مزایل څه پېژنده اوس خلک دا راغلی د هغې نه وروسته څه خلک راځي هغو به دا هم نه پېژني چې دا پکې دا څه شی دا پکې دا څه شی دی د قیامته پورې چې څومره څیزونه راځي په دې کې داخل دی الله دا موبایل چا جوړ کړی خو الله پاک د دې د هر څه پیدا کړل د انسان په عقل کې دا خبره واچوله بس انسان تیار کو مثلا یو څیز دلته تیار شو هلکه وایي دا کوم ځای وایي د دې دا ټول اوزار د چینا دی خو تیار شوی پاکستان کې دی نو الله پاک انسان له عقل ورکو د عقل په بنیاد باندې دا سیس تیار کو بل اصل د دې وجود ته راوستل دا څوک دی دا الله کوي نو دې نه معلومه شوه چې د قیامته پورې څومره څیزونه په کائنات کې پیدا کېږي د دې هر څه پیدا کوونکی څوک دی الله دی بلکې دا نه چې دا یو پلان کې وکړو پلان کې وکړو نه نه دا هر څه پیدا کوونکی دا څوک دی دا یو د الله پاک ذات دی الله نه ماسوا څوک دا نشي پیدا کولی الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر علا په معنا د اله سره ده الى الله قصد السبيل او قصد په معنا د درمیانو سره لکه وکذلک جعلناکم امه وسطا نو الله تعالی خلق دغه درمیانه لار خودلی ده یا علا په معنا د سره ده لازم دی په الله تعالی باندې لازم دی بیان کول دغه سمې لارې او سمه لار سره هغه قرآن دی لکه الله پاک اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ په هغه نیغه لار باندې روانه کړي هغه نیغه لار سره هغه قرآن دی دغه شانتې سورې بني اسرائیل کوم دغه ته اشاره ده
نو سمه لار هغه سره قرآن او سنت ده. ابن کثیر رحم الله فرمایي چې د دنیا ټول لارې هغه اسباب الله موږ د څنګه ذکر کړي دي او الله وايي ما بزان لازم کړي چې تاسو ته سمه لار وخیم. هغه سمه لار د مراد سره هغه قرآن کریم دی چې موږ باغې باندې روان شو او باغې باندې خپل ژوند هغه جوړ کو. نو بیا به دنیا کې هر څه موږ د اسانه کې زموږ ژوند د قرآن سره نه او زموږ ژوند په قرآن باندې نه جوړ، بیا به هر څه هغه صحیح هغه به غلطي او بیکاره وي. ومنها جائر او بعض لارې کګيري. د دین حافظ ابن کثیر او دغه ځان مفسرین ذکر کړلی چې د دین مراد هغه خلک دي چې هغه بدعات کوي، رسومات کوي او د دې سيزونو خیال نه ساتي. یا ومنها او بعض خلک هغه دي چې هغه په غګلار باندې روان دي، په بدعات او په رسومات او په دې سر روان دي. ولو شاء الله الله تعالی غوښته خامخا لهديناكم اجمعين، خامخا هدایت به کړو تاسو ټول ته. کله جل شانه غوښتل نو تاسو ټول ته به هدایت کړو، بلکې یو کده الله په جبر غوښته چې په ټول باندې په زور سره ایمان اومني الله پاک په ټول خلق یو سړی به کافر نو یو سړی به غیر مسلمان نه، خو الله جل شانه په ځان څخه دا لازم کړی دي چې موږ ته سملار خودلې ده. وس باقی پاتې کېدل د انسان کار دی چې د په سملار زی او په بد باندې لارځي. الله ورته بلال ورکړي یو جنت لار دی او جهنم لار ده. بس کړه جنت په لار باندې روان شو آخرت او دنیا دواړه به خسته شي، او کنه جهنم په لار روان شو دنیا او ژوند به تیر شي او د آخرت کوم ژوند دی د هغه د پاره بیا تکلیفات او مشقتونه او دا به الله دې موږ او تاسو په هغه سیده لار چې هغه جنت لار ده الله دې موږ تاسو په هغه روان کړي او موږ تاسو دې په هغه باندې الله پاک توفیق راکړي چې موږ ژوند او زمونږ شپه او ورځ هغه څه په سبا باندې جوړ شي باغندې غلار باندې چې هغه د قرآن لاره ده، هغه د جنت لاره ده، هغه د سنت لاره ده او د الله پاک احکامات منلي او د نبی علیه السلام په طریقه باندې خپل ژوند هغه تېرولي. الله دې عمل توفیق. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب